اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن کتون کو ز محمد اسرار تاسو سره د کوز درچګرینا حاضر یم. کتون کو د تحصیل ادینزی کی کوم د چیرمنشپ د فارا د تحصیل ادینزی کاغذات نامزدګو جمع کول سلسله ونن د آزاد امیدوار قاری محمد نذیر هغه خپل کاغذونه جمع کړه او د پاکستان پیپلز پارټي چې کوم امیدوار نعیم الله هغه خپل کاغذونه نامزدګي چې کوم د ریټرنینګ افسر چکدارا اسسټنټ کمشنر عباس خان په دفتر کې هغه جمع کړه او د پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم امیدوار او عطا الله خان ادینځای بیرسټر نو هغه هم خپل کاغذات نامزدګي چې کوم هغه جمع کړي دي. یو نور هم چې کوم چا کاغذات نامزدګي اگست د پای کې د پټو ښکار خلک چې کوم دنو هغه رای حق پارټي هم دا قومي وطن پارټي هم دا او ورسره چې کوم دنو د الله اکبر هم دی بیا ورسره چې کوم دنو د دغه نور هم د نور پټو چې کوم دنو کسانو شامل دي تقریبا د یوش پورې کسانو پارمونه اگست دي چې پاره کې چې کوم لوی پارټي دي جی واي پیپلز پارټي مسلم لیگ نون او سره قومي وطن پارټي اے ان پی او نیشنل پارټي چې کومه د هغي او دا بیا ورسره نور چې کوم الله اکبر رای حق دغه نور پاټو او بیا د پاکستان تحریک انصاف هم تقریبا شپږاتو کسانو چې کوم د کاغذات نامزدګي اغست دي نو د نور پاټو په حواله باندې خبردار چې ښکارا چې کوم دنو هغه خپل کاغذات نامزدګي اغست دي. واحد پاکستان تحریک انصاف ته تر اوسه پورې هغي د خپل امیدوار چې کوم دنو د هغي اعلان نه کړي او دا یوازې په تحصیل ادینځي کې نه بلکې د کوزدر او بردر او تقریبا د سواد نه هم د اطلاعات دي او ملکانی جنسي نه هم چې کوم د ملکن ذلینا دا نه هم د اطلاعات دي چې په یو ځکه هم تحریک انصاف چې کوم د هغي د یو کونسل لپاره بغیر د وزیر اعلی چې کوم خپل حلقه د داګینه نور چې کوم د په امیدوارانو باندې په پاکستان تحریک انصاف کې اختلاف ته دا غوښنه نه تقریبا په ملکن ډیویژن کې زیاتره چې کوم تحصیل او دغه دي دا چیرمنشپ لپاره کوم امیدواران دي نه هغي اعلان نه دی کړی. اعلان کې د پیپل پارټي یا جی واي یا چې کوم عوامي نېشنل پارټي دا یا پاک واحد عوامي نېشنل پارټي دا چې هغي تقریبا په ټول ملکن ډیویژن کې چې کوم اعلانونه شوي دي نو پاره کې د خفګان صحیح اظهار نه درغلی. نور پارټو کې هم د خفګان مسلې شته پیپل پارټي کې هم ځای په ځای چې کوم دنو لکه د امیدوارانو په ټاکنه باندې چې کوم دنو لکه س نور کسان د اصل جاغي خواهشمنو هغه د خفګان اظهار کړی د خلا هغه بیا آزاد چې کوم دی نو خپل کاغذونه چې نه هغه ندي جمع کړي نه چا داسې راغست دي دغه شانته صورتحال چې کوم دنو هغه د مسلم لیگ هم دی دغه د جمعیت العلماء اسلام هم دی دغه د عوامي نېشنل پارټي هم دی او دغه ورسره بیا دا نور پاټو هم دی چې هغه لکه ګو کې اختلاف بخامخای ځکه چې کارکونان دي یا مطلب د هر څه خواهش چې رضاوت رګما اختلاف بخامخای خو ښکارا دغه اختلاف چې کوم دنو هغه په بل ځکه په دغه انداز نه درغله کم یره چې کوم دنو هغه چې د حکومتي پارټي تحریک انصاف سره ده ځکه چې پاره کې هر څه چې کوم دنو هغه کوشش کوي چې ماته ټیکټ راشي. لکه زه به د دې خبرو کوم په دې کې فاروق رحمان بیا اول خان بیا چې کوم دنو ورسره د اسبن پرویز خان دی بیا نور دغه هم امتیاز خان کاغذونه راغستې دي د محبوب شاه ورور چې کوم دی نو هغه هم فیروز شاه خان هغه هم کاغذات نامزدګي چې کوم دنو حاصل کړي دي او دغه شانته پکې نور کسان هم داسې دي چې هغه کاغذات نامزدګي اخستې دي اوس ټیکټ بچاته میلاويږي دا دلته هم سوالیه نشان دی دا په تیمرګر کې هم سوالیه نشان دی دا په جندل کې هم سوالیه نشان دی دا په بردر کې هم سوالیه نشان دی دغه شانته سوالیه نشانونه چې کوم دنو دا په ملکن کې هم دي او په نور زګونو کې هم دي. د تحریک انصاف په حواله باندې چې کومه خبره مخې ته راغلې ده نو هغه دا یو خو پکې نن دا خبر دلته پادینځي کې هم ښکاره شوه چې غلام الله حقاني چې کوم دی نو هغه د قاری نذیر چې کوم په آزاد حیثیت باندې په کاغذات نامزدګي چې کوم دی هغه جمع کړه. غلام الله حقاني د جی واي رهنما دی او هغه ښکاره د هغه د حمایت اعلان وکړ. قاری نذیر چې دی نو هغه د روغاني قوم چې کوم تنظیم دلته جوړ کړی دی د هغې جنرال سیکرټري دی او بیا مولانا ګل نصیب خان چې هغه د جی واي سابقه امیر دی او هغه د جی واي نه وستې شوی دی جدا لارې هغه اختیار کړی دی ګوګ چې په دې وخت هغه خاموش دی او خاموشي اختیار کړی دی. خدا سي دا چې قاری نذیر ته د مولانا ګل نصیب خان او د هغه د ډلې حمایت هم حاصل دی نو دغه پاره کې خپل اختلاف دی. بیا د پیپل پارټي چې کوم اختلاف او امان خان هغه هم د الیکشن د حد پورې چې کوم دغه اختلاف چې کوم دغه ختم شوی دی
او تقریبا نور داسې اختلاف نشته خو پی ټی آی کې چې کوم دی پاکستان تحریک انصاف په حواله باندې دا یو خبره ده پرونه پورې مخې ته راغلې ده چې تقریبا هغې دا فیصله کړې ده چې په هر ځای کې امیدوار چې کوم دی د هغه نوم فاینل دی هغه ته د ټکټ ایشو شوی هم دی او لکه فیصله هم شوې ده چې د تحریک انصاف به د دینزي په شمول په کوز دیر کې یا په بل ځای کې چې کوم دی څوک مطلب دا دی چې لکه امیدواران چاته به د پارټۍ ټکټ میلاویږي خو دا به سبا له بیخي په آخري وخت کې چې کوم دی نو لکه ورکړی کېږي په آخري ګنټه کې به ورکړی کېږي کاغذات نامزدګي چې هر چا هم اخیستی دي نو په آخري ګنټه کې به چې کوم دی نو دغه ټکټ د پارټۍ ورکړی کېږي نو صورتحال دا دی چې دا دینزي په شمول په کوز دیر کې یا بر دیر کې یا په نور هغه ځایونو کې چې په کوم ځای کې د پی ټی آی ګڼ کسان چې کوم دی نو هغه د ټکټ دپاره په تمه دي زوایه دا خبره کوي چې د پی ټی آی څومره کینډیډیټ دي نو د هغې فیصله شوې ده چې چا چاته به ټکټ میلاویږي او هغه تقریبا د هغې په نوم باندې هغه ټکټ ایشو شوی هم دی خو چونکه چې کاغذات نامزدګي سبا 8 تاریخ ته د آخري ټیم دی نو دا ذرایع دا وایي چې کله د آخري ټایم لږ ټیم پاتې شي لکه هغه کینډیډیټ چې کوم د پی ټی آی په ټکټ دی هغې ته به ټکټ ورکړی کېږي او هغې به خپل کاغذونه جمع کوي او دا د دې لپاره وایي چې کوي چې یاره زیاتره چې کوم دی د پی ټی آی هغه کینډیډیټ چې هغه په الیکشن کې حصه اخلي او بیا خفه دي چېرته آزاد کاغذونه جمع نه کړي خو اندازه دا ده چې د پی ټی آی کم از کم په دینزي کې خود دغه فارموله چې کوم دا ناکامه ښکاري ځکه چې اول خان هغه هم درخواست ورکړو کاغذات نامزدګي راغستي او د اسبن غلام حسین هغه هم کاغذات نامزدګي راغستو د دوانو تعلق د پی ټی آی سره دی او هغې نن چې کوم دی نو خپل کاغذات نامزدګي چې کوم دی دا جمع کړي دي او نور چې کوم په لیسټ کې کسان دي فاروق دی د محبوب شاه روز دی پیروز شاه خان بیا امتیاز خان هم دی بیا نور چې کوم دی نو هم کسان دي ورسره ګڼ شمېر شپږ یا درې څلور نور هم دي او دغه شان په بلامبټ کې هم تانې خان چې کوم دی نو هغه خپل کاغذونه چې کوم دی په آزاد حیثیت باندې جمع کړي دي او دغه شان ورسره چې کوم ذاکر هغه د تلاش نه هم په آزاد حیثیت باندې کاغذات نامزدګي جمع کولو اعلان کړی دی او ډېر ګڼ شمېر کسان داسې دي چې هغې به خپل کاغذونه جمع کوي نو که پلس کا په دغې حواله باندې چې یاره پی ټی آی خپل ټکټونه یا خپلې پتې تر اخره پورې په دې ساتلې وي چې خپل خلک د کاغذونه جمع نه کړي دغه فارموله تقریبا په دا دینزي کې خو ځکه ناکام شو چې دوه آزاد کسان چې کوم دی نو هغې خپل کاغذونه جمع کړل که په نورو ځایونو کې داسې وي نو د هغې په صورت کې چې هغه کینډیډیټ چې کوم د پی ټی آی خپل ټکټ ورکوي نو هغې ته به مخالفت کې خامخا هغه خلک راځي هغې اوس چېرته ځي د چا ملګرتیا کوي د پی ټی آی هغه خلک چې هغه نظرانداز شوي دي دا چې ورو ورو څنګه وخت تېرېږي نو دا به بیا ښکاره کېږي او مخې ته به راځي خو فلحال صورتحال دا دی چې پی ټی آی ټکټونه لا تر دې وخته پورې چاته نه دي ورکړی شوي او په دغې وجه نه ورکوي چې په آزاد حیثیت کې ورته نور څوک چې کوم دی نو رانشي هغې ته کم وخت پاتې شي نو دغه صورتحال دی وروسته به کتلی شي چې سبا نور څومره کسان چې کوم دی نو آزاد کاغذونه چې کوم دی نو هغه خپل جمع کوي